بعضې ملګري تپوس کوي او اکثریت ته راځي تپوس موږ ته چې یو کس د روجې په حالت کې انسان اکثر څوک د سالو د شي څوک سټې موده د روجې په دې حالت کې څه خوب ولید ګډوډ یاسې او یا په ویښه باندې د سلاس خپې نه والې سیکل نه وغیره هیڅ بیسه بیا سې غسل وړی یا د شپې د خوب کې دغه شان نو د روجې ته په دې سره نقصان نه رسي د روجې ته په دې سره نقصان نه رسي. بله مسله دا ده چې هم په دغه د غسل په حالت کې بیا انسان دا وایي چې یاره زه خو غسل کومه خو دا پوزه کې اوبه نشم راکاږلی او مرۍ کې چې دین اوبه نشم اچولی وغیره نو دا پوزه ترخول یا بالکل دا غړغوړی کول یو څه بل څه دا احتیاطي عملونه دي. اصل عمل د پوزې دا دی چې پوزه کې اوبه واچوې پوزه لمده شي تا ته پته ده چې پوزې ته ما اوبه ورسولې او دویم دا دی چې خوله کې اوبه واړی راواړی دغه عمل دی اصل دا نور غړغوړی او یو څه بل څه دا احتیاطي تدابیر دي. نو په روجه کې د دغه سیزونو نه پوزه به نه ترخې او نه دغه کې دغې نه به ځان لرې ساتي او کوم چې فرض دي بس دغه خوله کې اوبه واړوه راواړه او پوزه کې بس تا غسل صحیح دي مونځ اودس کوه که بیا دې هم شکې چې کله روجه ماته کې بیا احتیاطاً دغه نور دغه هم پکې خو ستا غسل هر څه وشو په دې باندې په روجه کې څه فرق نه راځي. اسم که انسان ټوله رزم تاسو ته ما مخکې ویلو په غسل کې تیره کړي نو هغه ځان له خبره چې حدیثو کې راځي چې په ده باندې لعنت راورېږي یو څه بل ځان له مسله ده خو په روجه کې د ده څه فرق نه راځي د مونځ وغیره د هغې خپل حساب کتاب دی ورسې د هر عمل خپل دغه. بله مسله دا د دې سره چې کله دا زنانه پخلی کوي یا وغیره یا د نور دغه دیګونو میګونو والا شي یا بل یو انسان داسې چېرته پروګرام جوړوي بل څه نو آیا دی دغه د ضرورت په وخت کې مثال په طور دغه کومه چې د هغې ترکاري وغیره د مالګې کتو دپاره یا د بل څه دپاره دا چې کولی شي کتی شي که نه نو اسې دې ته په شریعت کې مکروه ویلی شوی دی ناخوښه دی دا مکروه راغلی دی خو هغه صورت کې چې کله دا لاړې ماړې وغیره نه توکوي ډایرکټ یې توکي صرف په ژبه باندې معمولی چکي وغیره او بیا یې توکي تیری یې نه نو دا مکروه راغلی دی. خو لیکن د هغه زنانه دپاره یا د هغه نوکر دپاره چې د هغې زنانه خاوند دا توندخوی په وړه وړه خبره باندې جګړې یا کنځلې یا یو څه بل څه بد رد وی نو هغې ته شریعت اجازت ورکړی دی. دا پاکه میاشت ده چې د جنگ جګړې گنجایش هم نه جوړېږي نو هغې له شریعت اجازت ورکړی دی که بالفرض داسې خاوند دی وي چې هغه توندخویه وي جګړې کوي بد رد ورته وي کنځلې کوي نو بیا دای دونه چې کولی شي چې معمولی دغه کې وی ګوري خو تیری به نه ورځي به واپس دا اجازت شریعت ورکړي. او کو څوک ماشوم وغیره وي په دې پوهېږي نو بیا ډېره ښه خبره ده په هغې باندې دې وګوري او که پوهېږي. د دې نه علاوه بعضې کسان یو نیم ټیم کې داسې مسله راشي انسان د روجې په حالت کې وینه چاله ورکړي د بدن نه وباسي وینه بغیر د ضرورت چاله ورکول دا صحیح نه دی په شریعت کې حرام راغلی یو خدا مسله ذهن کې یاد وساتي وینه به ته اله یو بندله ورکې چې د هغه ورته ضرورت وي کله ضرورت نه وي د معمولی قوت دپاره ورته ډاکټران وایي چې دې کمزوري د وینه ورکه دغه صورت کې جایز نه دی چې هغې ته شدید ضرورت وي او د هغې مطلب بس د وینې نه بغیر ګزاره نه کیږي ورنه د وینې نه بغیر چې ګزاره کیږي او ټیک وي معمولی کمزوری وي او د هغې دپاره وینه ورکول دا داسې دي لکه یو اندام د بنده د انسان چې ده بل انسان په اندام کې داخله ناروا دي لکه یو انسان لاس کټ ته او بل بنده ورله وایي چې زه لاس کټ کوم د یو انسان سترګه نشته او بل بنده ورته زر باندې سترګه خرڅوم دا ناروا دي ناجایز دي نو دکه شان دغه وینه ورکول دام حرام دي بغیر د ضرورت
خو بل پرس چرته ضرورت راغی نو په وینه ورکولو سره د انسان په روجه کې فرق ناراضي. الله دې راته پوهه راکړي.